ډېرو محترم مسلمانانو نګهاني مصیبت دپاره نګهاني افتونو دپاره داسې زبردسته وظیفه دله در کوم انشاءالله صرف 3 کرته یې وایې سهار مونځ نه پسې 3 وارې وایې او د ماښام د مونځ نه پسې 3 وارې وایې انشاءالله چې کوم ناګهاني تکالیف دي مصیبتونه دي تکالیف راځي انشاءالله د دې بهترینې وظیفې د برکت سره به هغه زموږ په زندګۍ باندې انشاءالله اثر نه فرې باسي الله تعالی به زموږ د هر قسم ناګهانۍ او مصیبت نه الله تعالی مو تاسو له حفاظت راکوي ګوره هر کله چې انسان دا وظیفه وکړي که نه 3 وارې 3 سیکنډه پرې لګي 4-5 سیکنډه پرې لګي انشاءالله نو تاسو له به الله تعالی حفاظت درکړي او دا د حدیث مبارکه او بهترینه وظیفه ده یعنی راغلی ده حدیث مبارکه کې هم ذکر شوی ده هغه مسلمانان زما خویندې وروڼه هغه مسافر خاص کر چې هغوی اکثر په بهر ملکونو کې وي او غواړي چې وځم بهر نو الله تعالی مې د هر قسم افت نه مصیبت نه حفاظت وکړي الله تعالی مې په خپل امن او حفظ کې راوستلی کړي یا داسې نور مسلمانان دي پاکستان کې دي افغانستان کې دي هر ملک کې چې ژوند کوي نو دا آسان الفاظ یاد کړئ دا وړې وړې وظیفې خو کم از کم انسان ځان له یادوي او په دې عمل کوي او انشاءالله چې د دې په وجه باندې به الله جل شانه موږ او تاسو باندې نګهاني یعنی ته اوس بهر ووتل اکسیډنټ نه به الله تعالی ستا حفاظت کوي مار لړم نه به ستا الله تعالی حفاظت کوي مچو نه به د الله تعالی حفاظت کوي یا داسې نور څیزونه شو ډېر په کثرت سره څیزونه انسان په زندګۍ کې اکثر نګهاني راشي نو هغې نه به الله تعالی ستاسو حفاظت کوي الله تعالی به ستاسو امداد فرموي د دې وظیفې په برکت سره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډېرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي بهر هیوادونو کې زندگی کوي الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي الله تعالی مو د زندګۍ په خوشحالو باندې ماړه کا الله تعالی مو زموږ د ایمانونو لذت او د ایمانونو خوند دې موږ ته الله جل شانه نصیب کړي الله تعالی د ټولو تورسرو زنانو حاجتونه پوره کړي نکاحګانې دې الله تعالی وفرمایي الله تعالی د نوجوانانو په دې زندګو کې ډېر برکات واچولی کړي او الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي الله تعالی د خپلو بیبیانو ته خپل مور او پلار ته خپل اهل او عیال ته په خیر او عافیت سره راوستلی کړي محترم مسلمانانو نن زموږ ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده او اسانه وظیفه هم ده دا نګهاني یعنی ناڅاپه مصیبت دپاره دا بهترین الفاظ ویلی کېږي حدیث مبارکو کې هم دا ذکر دي نو کوم انسان چې دا زده کړي او سهار مونځ نه پس او ماښام مونځ نه پس صرف 3 کرته وایي انشاءالله چې په دغې ورځ کې به الله تعالی د هر قسم مصیبت نه تکلیف نه د غم نه الله جل شانه ته حفاظت ورکوي الله تعالی به د حامی او ناصر او مددکار کېږي محترم مسلمانانو وظیفه نن اسانه ده تاسو ورته غوږ شئ دا زده کئ او انشاءالله چې په دې سکرین به هم تاسو ته ښکاریږي نو په دې د عمل فنیت باندې د ثواب فنیت باندې انشاءالله دا زده کو او دا بیا سهار مونځ نه پس ماښام مونځ نه پس 4-5 سیکنډه پرې لګي د خپل زندګۍ د خاطره د خپل ښکلي ورځ د خاطره چې انشاءالله ما تاسو دا وظیفه کوو د سکرین تاسو ته ښکاري بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دا آسان الفاظ دي 3 پیرې سهار مونځ نه پس وایي 3 پیرې ماښام مونځ نه پس وایي انشاءالله الله جل شانه به دله ډېر برکات درکړي الله تعالی به د ډېر مصیبتونه او نګهاني مصیبتونه فتونه به د الله تعالی حفاظت وفرمایي انشاءالله العزیز موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي موږ تاسو ته مدرسه کې هم ډېرې دعاګانې کوو مدرسه کې به راته ختم هم کوو انشاءالله الله تعالی د ستاسو حامی او ناصر مددګار شي الله تعالی منازوه الله تعالی مو په دین باندې منور که الله تعالی مو په دین باندې معطر که الله تعالی مو تمام حاجتونه پوره که محترمو دا دعاګانې تاسو ما ته کوئ زه به تاسو ته کوم انشاءالله دا دعاګانې الله تعالی د غایب دپاره قبلوي زه تاسو نه پېژنم تاسو ما نه پېژنئ زه تاسو په کوم ځای کې اوسېږئ زه په کوم ځای کې اوسېږم دې معلومات نه تاسو ته شته او نه ما ته شته
ستاسو د حال معلومات نشته، زما د حال معلومات تاسو ته نشته. انشاءالله چې دا دعاګانې مو تاسو یو بل ته کوو، الله تعالی به زما او ستاسو دعاګانې د یو بل په حق کې قبلوي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله.